نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته 2,000 صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېږل. شام فتح شو، مخکې نورې فتح هم شروع وي. د روم چې کوم بادشاه و هرقل د هغه سره یره پیدا شوه که د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي. نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کوم بادشاهان و هغه یې راغونډ کړو. دارنګې د خپل فوج جرنیل چې کوم و دیارجان د هغه نوم و هغه یې م راوغوښتو او ډېر زیات سخت غوسه شو. وی دا څنګه خلک شام ته راغلی ده چې زه فوج لېږم او هلته ورکېږي هغوی وجني، زه فوج شام ته لېږم او هغوی وجني. تاسو د 2,000 کسانو مقابله نه شئ کولی. د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم. هرقل غوسه شو. د فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وایي دا آخري موقع ده ماله راکړه، دا موقع ماله راکړه. زه درله شام خو پرېږده وایي مکه مدینه ته هم خالي کومه. د دې مسلمانانو نه مکه او مدینه هم خالي کوم، ته خو لا شام یادوي خو ما ته یوه موقع راکړه. دیارجان ورته وایي. بهرحال هرقل بادشاه ته کافرو بادشاهانو خپل خپل فوجونه راولېږل. 2 لاکه یو ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، 2 لاکه بل ورکړو، حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاه تیار کړو. 10 لکه فوج. په دې کې 80,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي وو او روم ته تللي دا مرتد شوي وو. 80,000 کسانو د دوی مشري جبل الله ابن سهم غساني کوله، دا یې مشر و. نو 80,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو. دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته خبر راورسېدو وی هرقل بادشاه ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړو په تاسو حمله کوي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغونډ کړو، ځای په ځای باندې فوجونه په جنگ کې اړمو. صحابه کرام ځای په ځای ښارونو ته یې لېږلي په ټولو پسې سوال جواب وکړو. زر تر زره تاسو راشئ زما خواله. ټول مسلمانان راټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لره. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ما له مشوره راکړئ. هرقل بادشاه 10 لاکه فوج زموږ مقابلې ته راایستلی دی، موږ صرف 2,000 کسان یو، زه څه وکړم ما له مشوره راکړئ. ځکه دا د صحابه کرامو عادت و چې د هغې کار به په مشورې سره، قرآن وي وامرهم شورا بینهم، د هغې کار په مشورې سره. په دې کې یو تن فاسد و وی زما رای خو دا ده چې زه شام پرېږدو مدینې منورې کې مورچې جوړو، شام پرېږدو. وی ځکه چې 10 لاکه فوج دی نو هسې نه چې موږ دلته ناست یو مدینه رانه قبضه نه کړي. نو شام پرېږدو مدینه منوره کې مورچې جوړو هغه سنبالو هلته هغه رانه قبضه نه کړي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر سخت غوسه شو. دا یې کس ته وي کېنه کېنه زما د مجاهدینو ټوله حوصله دې خرابه کړله. ته خبره وکړه شام موږ په کومو قربانو باندې قبضه کړی، څومره شهیدان پې موږ ورکړي دي او ته اوس چې شام پرېږدو مدینې ته ځو. ابو سفیان رضی الله تعالی هم په دې غزا کې شریک و. دا د معاویه رضی الله تعالی پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداري کوله، د کافرو د طرف نه مشر دی او په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي. وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسد و. وی زما مشوره خو دا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو، دلته مورچې جوړو. وی ځکه وی دا 10 لاکه فوج چې دا ډایرکټ مدینې ته نه ځي، که دوی مدینې ته ځي نو دا یره به ورسره چې د شا نه به راباندې دوی حمله وکړي نو اول به موږ ختموي، موږ پسې به دلته ګرځي، زموږ سره به اول مقابله کوي، وروسته به مدینې ته ځي. ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده ډېر زیات خوشحاله شو. ډېره ښایسته مشوره دې راکړه، ډېره ښایسته مشوره دې راکړه. خو خالد بن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کوو، د فوج مشر دی امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، خو د فوج کومنداني او مشري چې دا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کوله او امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه دور کې په مدینه منوره کې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد بن ولید ته یا ابا سلیمان، اے د سلیمان پلاره لږه مشوره خو راکړه، ته ولې خاموشه ناستې؟ کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پاک ډېر خیر اچولی دی، ته ولې ما له مشوره نه راکړې؟ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایلو زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده، اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده، خو مسلمانان وایي چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زه د دوی مطابق خبره کوم، ورنه زما رای دا نه ده. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه ما له به مشوره راکړئ. وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف کنه، مسلمانانو خلاف نشم کولی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یوه خبره هم نه کوم، یو کار هم نه کوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دا چې په دې ځای کې پاتې کېږو، زما رای دا نه ده، دلته نه پاتې کېږو. وی ولې؟
وی ځکه دلته ګیر چاپېره باغونه دي، دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیزه منډه وي، زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیز دي، هغې چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغې فتحه نشي موندلی. زمونږ آسونه چې داسې د لرې نه راخوشي کوي او راشي نو دوی فتحه مومي او بیا یې وباسي او بیا د بل طرفه راتاو شي. زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته موږ آسونه نشو ځغلولی، ګیر چاپېره باغونه دي. ستا څه رایې ده؟ زما رای دا ده چې دا ځای به پرېږدو، لږ مخکې به لاړ شو، دغلته کې میدان یرموک دی. د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده، خوشې بیابان دی. نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته یا مونږ به هم پراته، یو بل سره به بیا ګورو، آسونه به ځغلو چې څه کېږي. او خواته دریاب هم دی، اوبه به راته هم په لنډو باندې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایلي ستا مشوره ډېره ښکلې ده. صحابه کرامو ته وفرمایل شابه اوچتېږئ، شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ. نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې، ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي، غزوه یرموک. او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروسته دا غزا راغلې ده. او د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنه او عبدالله رضی الله تعالی عنه ورکو، وی لاړ شه دا خط مدینې منورې ته عمر رضی الله تعالی عنه ورسوه چې موږ باندې 10 لکه فوج راغلی دی او موږ ورته صرف 2,000 کسان یو. څه وکړو؟ هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو. څه وکړو؟ مشوره راکړه. او که ستا سره د جنګ کسان یې موږ له یې راولېږه. دا خط عبدالله رضی الله عنه ورکو. عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم، د جمعې په ورځ روان شوم، تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم. او چې ورسېدم د زوال ټیم و، عمر رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې اودس کړو، د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیاروم. چې زه یې ولیدم، ما ته وایي چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي؟ ما ورته وایي چې امیر المؤمنین د شام نه رالم. وی ډېر خوشحاله شو چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه، ډېره موده شو چې شام ته تللي دي، زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو. ما ورته هېڅ ونه ویل، خط مې وله داسې ورکو. د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو. عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په موږ باندې 10 لکه فوج راغلی، موږ صرف 2,000 کسان یو. څه وکړو؟ د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو، رنګ یې بدل شو، سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو، صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان یې وکړو، د جهاد په موضوع بیان وکړو. او بیا یې وویل وی په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي، که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ. بیان نه چې فارغ شو، علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی، وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي څه ولیکم؟ علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی. په دغه 2,000 کسان غزا شروع کړئ، زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی. عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو، وی دا ورسوه شام ته. عبدالله رضی الله تعالی د خالي په سار باندې روان شو، وختم د خالي په سار باندې روان شوم. نو چې په باب حبشه باندې ووتم کنه، باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی، الله دې موږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دا ولیدلي. په باب حبشه باندې چې ووتم، په دې زړه کې مې رالو چې ډېر اوږد مزل دی، شام ته روانې او غزا نه روانې کېدی شي او دوباره ژوندی رام نشي. راشه د نبي علیه السلام د روضې خو لږ زیارت وکړه کنه، دا به د اخري زیارت شي د نبي علیه السلام د روضې. وي اوښ مې راتاو کو رالم د نبي علیه السلام روضې خواله. وی چې رالم هلته کې علي رضی الله تعالی، عباس رضی الله تعالی، فاطمه رضی الله تعالی، عائشه صدیقه رضی الله تعالی، حسنین ورسره هم موجود دي، دوی هلته دي. وی علي رضی الله تعالی راته وفرمایل چې څه له رالي؟ ځان رسوه شام ته. اله ما ورته وی چې علي شام ته ځمه، خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبي علیه السلام د روضې زیارت وکړم. وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی، د هغه نه دعا واخله. ما ورته چې هغه راته دعا کړې ده، خو تاسو اهل بیت یې، خاندان رسول صلی الله علیه وسلم، د نبي علیه السلام خاندان یې، تاسو راته دعا وکړئ. او بل د نبي علیه السلام د روضې په خوا کې ولاړ یې، دلته راته دعا وکړئ. عباس رضی الله تعالی لاس اوچت کړو، وی دعا یې شروع کړه. علي رضی الله تعالی لاس اوچت کړو، وی دعا یې شروع کړه چې الله د نبی علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته داسې لاس ونیوه، وی الله زه تا ته دا رسول وسیله کومه، زه تا ته دا پیغمبر وسیله کومه، هغه پیغمبر درته وسیله کومه کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی و او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام په تا خطا معاف کړی و. زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم، ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لګلان کا، سفر ورته لګلان کا او دا سفر ورته آسان کا. دا دعا یې وغوښته. علي رضی الله تعالی عنه امین وي چې دا دعا یې وکړله که نه، علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی چې عبدالله هله شه به اوس ځان رسوه، اهل بیتو درته دعا وکړه، د نبي اسلام خاندان درته دعا وکړه، اوس په دې لاره اسانې ځان رسوه. عبدالله رضی الله تعالی فرمایي وایي د هغې طرفه د شام نه واله د مدینې پورې دا سفر مې په یوه هفته کې کړی و او د دې طرف نه چې روان شوم د خالي د ورځې سفر مې وکړو، د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې ده وایي زه هلته شام ته رسېدلی وم. د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم، د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو. د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د 2 نیمو ورځو مزل. دا ولې؟ دا د اهل بیتو په دعا سره، اهل بیتو په دعا سره.
بهر حال وزه چې الته ورسېدم